الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله رب العالمين حمد وثناء جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړی یو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ د دنیا ته را لېږلی یو الله رب العالمین د هغه مقصد د بیانولو د پاره د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې موږ ته انبیاء کرام راولېږل او دی انبیاء موږ ته د الله رب العالمین توحید د الله رب العالمین وحدانیت دا من او عن موږ ته را رسولی دی زما محترمو د دې د وجې نه الله رب العالمین په موږ باندې ډېر رحیم او کریم دی سره د بیانولو نه سره د وینا نه موږ چې کوم ګناهونه کوو موږ چې د الله رب العالمین کوم نافرمانیانې کوو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دین کوم شریعت موږ ته راوړی دی د هغې خلاف ورزي کوو باوجود د هغې نه رب العالمین موږ ته په هغې باندې نیونه نه راکوي موږ ته په هغې باندې سمدستي عذاب نه راکوي دا د الله رب العالمین یو احسان او یو فضل دی په موږ باندې دې د وجې نه زما محترمو دې خبرې طرف ته سوچ او توجه پکار ده چې موږ نیکو اعمالو طرف ته څنګه راغب کیږو زموږ زړه څنګه د نیکو اعمالو طرف ته متوجه کیږي ځکه د رمضان المبارک میاشت الحمدلله الله رب العالمین په موږ باندې په خیر او ښه طریقې سره واړوله کم اعمال او کم عبادتونه کم قرآن کریم تلاوت او کم بندګیانې موږ د رب العالمین کړي دي دا الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین دې هغه په خپل دربار کې قبول کړي ځکه زما محترمو ټولو کې مهنت او ټولو کې ضروري خبره هغه دا ده چې انسان کم عمل کوي نو سمدستي د هغه عمل نه وروستو د هغې د قبولیت سوال وکړي ولې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام تاسو وګورئ څومره ښایسته کار یې کړی د بیت الله تعمیر دا څه اخوا دغه خبره نه ده بلکې د الله رب العالمین کور جوړول دي او چې کله جوړ کو مکمل کو بیا څه فرمایي دا یې ونه ویلې چې مړه
ډېر ښه کار هم وکړو مړه دا خو به خامخا الله قبول کړی ولې د هغه کور هم جوړ کړو د هغه همداسې وکړو نه دا خبرې په خپل ذهن کې نه راولي دا د شیطان وسوسه ده د دې نه ځان لرې وساتل او څه ویلې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله دا یو کمزوری شان عمل ستا کور هم جوړ کړو زموږ سره دومره توفیق نه و دا توفیق هم تا موږ له راکړو خو اوس څه وکړه تقبل منا دغه عمل زموږ نه قبول کړه دغه عمل چې کوم دا کار مونږ کړی دی د دې قبولیت وکړه ځکه زما محترم وبل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې په انسان په دنیا کې هر قسم عملونه کړي ځان به ستړی کړي خو په زړه کې به داسې خبره راولي چې د هغې خبرې په وجه باندې به الله رب العالمین د دې دا ټول عملونه څه کړي برباد به کړي لکه زمونږ د دنیا دا ماحول دی چې کله مونږ کوم کار کوو کوم عمل کوو نو هغه خامخا چې سهار راپاڅېږو خلکو ته بیانوو چې ګوره بېګا زه راپاڅېدلی وم او اسمان کې داسې ستوري وي او وریځه داسې وه او سپوږمۍ داسې وه او دا داسې هلکه ته چې پاڅېدلی د چا دپاره پاڅېدلی وي د الله رب العالمین د رضا دپاره د الله رب العالمین د خوشنودیه حاصلولو دپاره بس اجر او ثواب د هغې نه طلب کړه که ته دې انسانانو ته دا نه وایې چې زه شپې عبادت ته پاڅېدلی وم او که دا خبرې کوې چې یاره سپوږمۍ داسې وه او ستوري داسې وي او وریځه داسې وه دا حالات و داسې حالات وشو داسې ونه شو خلک ټول پوهېږي چې دا سړی د عبادت دپاره پاڅېدلی و نو دا ستا هغه عبادت ستا هغه بندګي ستا هغه ټول محنت هغه د الله رب العالمین په نیز باندې هباء منصوره شو ولې هغه مشهور حدیث تاسو ته معلوم دی د بني اسرائیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رب العالمین به په درې کسانو باندې به د جهنم اور بلئ یو د هغې نه عالم دی بل مجاهد دی بل سخي دی ولې چې هغو به کوم کار وکړو څه دپاره به یې کولو چې خلک هغه دا خبره وکړي او خلک هغه داسې وي او خلک هغه داسې وي الله به ورته وایي چې ټیک ده تا دا کار کړی خو دنیا کې تا ته هغه هر څه ویلې شوي دي ما سره هېڅ هم نشته چې ملایکو ته به وایي چې پړ مخې جهنم ته راکاږئ وګورئ محنت یې کړی دی کوشش یې کړی دی ځان یې ستړی کړی دی خو آخرنی انجام یې څه شی شو جهنم شو نو که چېرته موږ هم عمل کوو او سره د عمل نه ځان بل ته ښایو نو زمونږ ته به هغه شی په دنیا کې ملاو شي آخرت کې به د الله رب العالمین سره به زمونږ دپاره اسم دی نو دې د وجې نه زما محترم ځان سره پټ دا دعا پکار ده چې الله کوم عمل چې ما وکړو کومه بندګي چې ما وکړله کوم عبادت چې ستا ما وکړو خلکو ته وینا د ضرورت نشته دی یا الله دا ته زما نه قبول کړي ځکه بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وبدا لهم سیئات ما عملوا د قیامت په ورځ باندې به د انسان هغه عملونه هم الله رب العالمین راښکاره کوي چې کوم بدي کوم بد عمل د انسان په پټه باندې کړی ځکه په ظاهر باندې موږ ځان ډېر ښایسته ښکاره کوو په ظاهر باندې موږ ځان چې دی د مسلمان ښکاره کوو خو په باطن کې چې کوم عملونه دی هغه هم الله رب العالمین ما ته ښکاره کوي یو جلیل القدر تابعی دی محمد ابن المنکدر رحمه الله چې جابر ابن عبدالله رضی الله عنه خاص شاگرد دی چې کله وفات کیږي جاړي خلک ترې تپوس کوي چې څه چل دی درد دی در باندې د هغې د وجې نه جاړي هغه وایي چې نه د مرګ نه یېرېږي وایي نه دې نه یېرېږي چې بچي به دې وروسته څه کوي وایي نه خو وایي څه چل دی ولې جاړې هغه وایي د قرآن کریم دا یو آیات مې یادوي چې وبدا لهم سیئات ما عملوا چې قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین به دا خبرې راښکاره کوي کوم چې تا په دنیا کې کړی دي په ظاهر خو د خلکو ته ډېر ځان نیک او ډېر چې کوم دی عالم او متقي دي ظاهر کړی دی خو په باطن کې ستا چې کوم شی دی هغه شی به د قیامت په ورځ باندې به ښکاره کېږي هغه وایي دغه آیات مې جوړوي چې زما به سبا څه حال وي تاسو خپل ګریوانونو کې موږ ته پکار دی چې موږ سوچ وکړو چې آیا زمونږ به څه حالت دی چې هغه تابعین
صحابه او شاګردان صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پاتې شوی او به جړل او به چې کوم دینو افسوس او ارمان کو د زمون به حالات من به څه کو زما محترمو ابو هريره رضی الله عنه تاسو ګورئ جلیل القدر صحابي دی هغه دا فرمایي چې په دنیا کې هر قسم حالات را باندې رااله ولګ را باندې رااله تند را باندې رااله سختی را باندې رااله تر دې پورې چې ښه حالت الله رب العالمین راوستو وای داسې حالت د مدینه گورنرو په دې ململ کپڑا باندې په دې ریخو کپڑا باندې وای موږ پوله صفا کول داسې حالت الله رب العالمین را باندې راوستو خو چې کله مري دا ارمان کوي چې موږ الله رب العالمین او چت کړو اوس د کوزیدو ټیم دی کوم چې د کوزیګو قبر د کوزیګو اما الى الجنه و اما الى النار یا به الله رب العالمین جنت ته بوزي او یا به جهنم ته بوزي دا په سبب اسلام محترمو دا په دې باندې چې زموږ عملونه څنګه دي ټیک د بظاهر هم خپل ځان ډېر ښه ښکاره کړی دی خو په باطن باندې زه څنګه یم د باطن کار مکار د زما محترمو او ټولو کې ضروري خبره زما محترم ما تاسو ته څنګه مخکې ویلې چې کوم عمل هم کوو په زړه کې د الله رب العالمین رضا واچو په زړه کې د الله رب العالمین نه د ثواب امید واچو په زړه کې دا خبره واچو چې یاره په دې باندې الله رب العالمین مال اجر او ثواب راکړي او بیا د هغې د کولو نه وروستو بیا دا سوال وکړو چې الله ته زما نه دا عمل قبول کړي ولې د صحابه کرامو مبارک راځي چې کله به رمضان مبارک ته یو 2-3 میاشتې 4 میاشتې پاتې وي هغه به دا سوال کوي چې الله دې رمضان ته مې ورسې یا الله ژوند راکړي چې رمضان ته ځان ورسوم او رمضان کې عبادتونه وکړم او په رمضان کې ستا د رضا کولو کوشش وکړم خو چې کله به رمضان تیر شو رمضان کې به عبادتونه وکړل بندګي به وکړل د الله د خوشنودۍ د الله د رضا کولو اعمال به وکړل بیا به تر 5 میاشتو پورې 4 میاشتو پورې به دا سوال کو چې الله کوم عمل مې چې کړی دی کوم بندګي مې چې کړی ده دا په خپل دربار کې قبول کړي که سبا مونږ ته الله رب العالمین وایي چې پلانیا دنیا کې ځان ستړی کړی دی 50 کاله 80 کاله 80 کاله د عمر واغستو زه دا عمل مې ستا نه قبول کړی او دا هوا منصوره شو بیا مونږ الله رب العالمین ته وایو چې الله ولې الله ته مونږ ولې ویلی شو هېڅکله نشو ویلی زما محترمو ځکه الله رب العالمین ان الله لا یظلم الناس شیئا په انسانانو باندې په انسانان هېڅ قسم ظلم الله رب العالمین نه کوي د الله فیصله د عدل فیصله ده د دې د وجې نه زما محترمو دغه آیات او دغه احکامات د پیغمبر خپل مخې ته کېدو چې کوم عمل کوو کوم کار کوو نو زړه کې اخلاص پیدا کو او د هغې نه وروستو د قبولیت سوال وکړو دغه نیک عمل انسان ته څنګه متوجه کېږي انسان څنګه دې خبرې ته راغب کېږي چې موږ دا نیک عمل وکړو ټولو کې اولنی انسان په خپل زړه کې ایمان ولري یو خو زموږ د خلکو ایمان دی چې په کلمه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله وایو او دا وایو چې یاره موږ مسلمانان یو خو عمل زموږ داسې دی هغه کار زموږ داسې دی هغه کردار زموږ داسې دی چې موږ ته څوک وګوري نو موږ ته دا نه وایي چې دا څه شی دی مسلمان دی په دې قومي اسمبلۍ کې یو هندو ممبر دی هغه مخکې ورځو کې تقریر کولو وای تاسو وایي چې یاره دا هندوان کافر دی وای په څه خبره باندې وای دا وګوره وای تاسو چې دی نو بوتانو عبادت کوئ تاسو چې کوم دی نو منښتې کوئ تاسو دا کوئ تاسو دا کوئ هغه هلته پاسه تقریر وکړو چې ښځه صحیح ده مونږ خو دا کوو کافر شو دا تاسو چې کوم لګیا یې قبرونو ته سجدې کوئ باباګانو ته ځئ هلته چې کوم دی نو نظر و نیاز ورکوئ دا مالګې څټئ دا شی کوئ هغه شی کوئ دا څه شی دی وایي زما په عمل باندې زه کافر شم ستا په عمل باندې ته کافر کېږي نه ته مسلمان یې دا څه شی دا کوم دین او کوم اسلام دی زما محترمو په دې کارونو باندې په دې اعمالو باندې مونږ چې کوم دی نو څه یو برباد یو په ظاهر خو مونږ ځان مسلمان کړلی دی چې زه مسلمان یم خو زما عمل هغه د مسلمانیت نه دی زما عمل زما کار هغه د اسلام نه دی
الله ویل قسمي په هغه سړي هغه هندو چې په قومي اسمبلی کې کوم تقریر کړی دی په دې نت باندې موجود دی، تاسو وګورئ. د انسان د مسلمان سړي غوږونه په هغې باندې کلاوېږي، دا ویښته د انسان په هغې ودرېږي چې یاره واقع خبره ده چې مونږ هندو ته، مونږ مشرک ته په څه باندې کافر وایو چې ته د بوتانو عبادت کې، ته د پلاني ته منښته ورکې، ته دا کې، ته هغه کې. زه چې دی نو راشه چې دا پوه دې زما دې زیارتونو ته وګورئ کوم قسم شرک په دې زیارتونو کې روان دی، کوم قسم بدعات او رسومات په دې زیارتونو کې روان دي چې هغه ته زه کافر یم. زه څه شی شوم؟ زه خو په طریقه اولا کافر یم. زما محترمو دې د وجې د زما محترمو الله رب العالمین فرمایي چې وبدا لهم سیئات ما عملوا. که زه هر څومره ځان ته مسلمان ویم، لا اله الا الله ویم، هر څه کومه، خو زما عمل الله رب العالمین عمل ته ګوري، ستا د خدای وینا ته نه ګوري. ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د اسلام دپاره 3 شروط دي: یو په خوله باندې وینا، یو په زړه کې تصدیق، او یو عمل بالجوارح. چې کله په دې دریو کې یو ته ونه کړي، هغه ایمان ستا نه قبلېږي. زما محترم ځکه عمل بالجوارح دا ډېر ضروري شی دی. زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین مخکینی ورستوري ټول ګناهونه معاف کړي، خو بیا هم لګیاو عمل بالجوارح به کول. مانځه باندې به ودرېد او تر دې پورې دا پنډۍ مبارکې به وپړسېدلې. د ډېر ودرېدو نه صحابو به تپوس وکړو چې پیغمبره الله رب العالمین مخکینی ورستوري ټول ګناهونه تا ته معاف کړي دي، او بیا هم ته چې دی نو دومره ځان ستړی کېده او د پنډۍ مبارکې د ډېر ودرېدو نه وپړسېدلې. هغه ورته څه وایي؟ دا یې ونه ویلی چې یاره مړه خیر دی، نو دا خو د الله رب العالمین دا دی او هغه دی او دا احسان دی او نه کوم دا نه. هغه ورته وایي چې افلا اکونو عبدا شکورا، ایا زه د الله رب العالمین شکر گزار بنده نشم؟ مونږ دې خپل ځان سره دا سوچ وکړو چې یاره الله رب العالمین مونږ باندې چې کوم احسانات کړي دي، هغه احساناتو کې لوی احسان هغه څه شی دی؟ د ازادۍ نعمت دی. الله رب العالمین مونږ ته ازادي را کړې ده. الله رب العالمین مونږ په دې ملک کې داسې مشرف کړي یو چې هر قسم عمل کوو، هر قسم کار کوو، د کوم طرف نه مونږ باندې ممانعات نشته دی، سختی را باندې نشته دی. د الله رب العالمین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبادت او بندگی هغه په ښه طریقې سره کوو. دا د الله رب العالمین لوی احسان دی په مونږ باندې، دغه ازادي او دغه ښېګړه. که چېرته مونږ آزاد نه وې، د چا غلام وې، د چا د حکم د لاندې وې، بس هغه سړي مونږ ته دا وایي داسې مه کوه، داسې وکړه. لکه د صحابه کرامو دور تاسو واخلئ، په هغې کې غلامان موجود وو. بلال رضی الله عنه مبارک راځي چې هغه وایي یو ورځ ډېر سخت بیمار و، تبه یې وه او د ګرمۍ کې ناست و. مالک ورته ویل چې دا اوړه به دا غنم به اوړه کې هغه باندې تکلیف و، او چې تبه په سړي راشي نو په دې ګرمۍ کې په سړي باندې بیا یخني راځي. تاسو ته پته ده بلال رضی الله عنه ډېر سخت په یخنۍ کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم والله ورغی، ځان یې ورته نه ظاهرو او ورته ویل چې څه چل نه باندې شوی دی؟ هغه ویل چې دا زما د مالک حکم دی او زه ډېر سخت بیمار یم، تبه مې ده او یخني مې کېږي. هغه ورته زه لاړ شم وده شه. او څنګه وده شمه؟ که سبا ما دا کار نه وي کړی نو مالک مې وهي. دا وګوره عذاب نه دی، غلام دی، د یو انسان د لاندې تړلی شوی دی، خو سره د تکلیف نه، سره د بیمارۍ نه، سره د سختۍ نه هغه د هغه سړي څه کوي؟ کار کوي. او الله رب العالمین مونږ له دومره ښه ازادي را کړې ده، دومره لوی نعمت الله رب العالمین مونږ له را کړی دی چې مونږ په هغې کې د الله رب العالمین بندګي، د الله اطاعت، د الله فرمانبرداري هغه پکې کولی شو. داسې ملک الله رب العالمین مونږ له را کړی دی چې د خپل د مرضۍ مطابق ښه په ازادۍ سره په هغې کې ژوند کولی شو. دا د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت دی. او د دې نعمت شکریه مونږ ته څه پکار دی؟ چې مونږ د الله رب العالمین شکریه د هغې په عبادت، د هغې په بندګۍ، د هغې په اطاعت کې تیر کړو. دا نه چې دا بندګي او دا اطاعت مونږ په څه کې وکړو؟ د الله رب العالمین په نافرمانۍ کې واړو. نه، بیا رب العالمین په مونږ باندې غوسه کېږي. زمونږ هغه نعمت او د هغې صله زمونږ د الله رب العالمین بیا اخلي،
بیا مونږ چې دی نو د کافرو او د داسې خلکو غلامۍ ته مجبوروي چې هغه مونږ د دې ازادۍ نه څه کوي محرومه کوي. زما محترمو د الله رب العالمین نه سوال دی، د الله رب العالمین نه دعا کوو چې الله رب العالمین دې زمونږ د ازادي همیش برقرار وساتي او الله رب العالمین دې په دې ازادۍ کې مونږ دې طرف ته متوجه کړي چې مونږ د الله رب العالمین بندګي او د الله رب العالمین اطاعت وکړو. دا نه چې سبا مونږ ته الله رب العالمین بیا وایي چې انسانه وبدا لهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، چې دا ته فلان کیا دا د ستا عمل نامه ده سره د متقي کېدو نه سره د تقوا نه تا چې کوم دی دا د عملونو په دنیا کې کول اوس ما سره ستا دپاره هېڅ اجر او ثواب نشته دی. ملایکو ته وایي چې جهنم دی پړ مخ راکاږئ. د داسې حالات نه زما محترمو ځان ساتل پکار دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ عملونه خالص د خپل رضا دپاره وګرځوي او الله رب العالمین دې مونږ چې کوم دا نعمت مونږ باندې د ازادۍ کړی دی او خاص کر زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته دا جومات راکړو، د دې جومات فراخي الله رب العالمین په مونږ باندې نصیب کړله. تاسو وګورئ دا روغن، دا کارپټ، دا سپیکر، دا کړکۍ، دا ټول د الله رب العالمین د طرف نه په مونږ باندې یو نعمت او یو احسان دی. اوس چې د دې نعمت حفاظت مونږ نه کوو، هر سړی راځي په دې کې دغه کوي چې تخریب کاری کوي، یو شی پکې ماتوي، یو شی پکې خرابوي، په دې دیوال باندې کرښې راولي. دا ټول څه شی دی؟ د هغه نعمت چې الله رب العالمین په مونږ باندې کړی دی دا د هغې ناشکري ده. زما محترمو بیا رانه الله رب العالمین دا شی سلب کوي، دا رانه اخلي. نو پکار دا دی زما محترمو چې د دې نعمت مونږ د الله نه شکریا ادا کړو او په دې جوړولو کې د دې په تعمیر کې کم خلکو چې منډه والې ده، کم چا چې پیسې ورکړې دي، کم چا چې محنت کړی دی، هغو ته دعا پکار ده چې الله رب العالمین دې د هغې کاوشونه په خپل دربار کې قبول کړي. کم لغزشونه، کم تکلیف ګناهونه او کم داسې کار چې هغه غیر مناسب د هغې نه شوي وي د هغې دپاره دعا وکړي چې الله رب العالمین دې د هغو دغه لغزشونه په خپل دربار کې معاف کړي او الله رب العالمین دې هغو له نور توفیق ورکړي. دا پکې دې زما محترمو ستاسو نشته دی. د دې دپاره لږ د چندې کوشش وکړئ، خلکو ته ویناګانې وکړئ چې یاره الله رب العالمین د دې په کو بندوبست وکړي. ځکه تاسو ته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من بنا مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، چا چې جومات جوړ کو الله رب العالمین به په جنت کې کور جوړ کړي. ضروري دا نه چې ټول جومات دې جوړ کړي، ته چې دې جومات دپاره منډه وهې، خلکو ته وینا کوې چې یاره زموږ مسجد کې د پکو ضرورت دی، زموږ مسجد کې د پلاني شي ضرورت دی، زموږ مسجد کې د پلاني شي ضرورت دی. دا داسې ده لکه تا چې دا جومات څه شی کو جوړ کو تعمیر کو. الله رب العالمین دې ته نه ګوري چې ته څه کوې او څه نه کوې، الله ستا دې زړه ته ګوري چې ستا دې زړه کې څه شی دی، د ثواب نیت دی او که د تخریب کارۍ نیت دی، د ګناه نیت دی، الله دې زړه ته ګوري. نو ان شاء الله امید هم د دې خبرې شته که نه چې خلکو ته به د دې خبرې وینا کوو، خلکو ته به دا ترغیب ورکوو چې یاره زمونږ د جومات کې د دې شي ضرورت دی، د دې شي ضرورت دی. نو ان شاء الله الله رب العالمین به موږ ته اساني راولي، موږ ته به فراخي الله رب العالمین راولي او الله چې کوم دا نعمت په موږ باندې کړی دی د دې شکریه چې ادا کړو الله به موږ راضي کېږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو الله رب العالمين بمون باندې د رمضان المبارک میاش خپ خیریت او عافیت سره تیر کړل الله رب العالمین دعا ده چې الله کم عبادتونه کم بندګیان چې موږ په دې کې کړې دي تا ته په خپل دربار کې قبول کړه اے الله دا رمضان المبارک به موږ باندې بار بار راوړه لکه تاسو وګورئ پروس کال په رمضان کې چې کم مشران زمون کم کشران زمون په وو سکاله په رمضان کې هغه موږ سره نشته ځکه د ژوند هیڅ پته نه لګي نو د قبولیت او د عبادت او د بندګۍ او د صحت دا سوال الله رب العالمین ډیر کوي او الله رب العالمین دا سوال هم کوي چې الله په دې جمعات کې زمون چې کم شي د ضرورت ده د هغه شي ضرورت زمون د پوره کې تاسو کې چا سره توفیق وي چا سره چې استطاعت وي نو مولوی صاحب سره د هغه استطاعت مطابق د دې جمعات د پاره د خېګړې د پاره سره څور کوي چې هغه د سره جمع کیږي نظم محترم نو ان شاء الله په دې باندې زموږ ډېر لوی کار رواني او د قبولیت سوال کوي چې الله ته زموږ دغه عمل په خپل دربار کې قبول کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سوفنا برابر كنيس دين